سړی ته ځان وساتي چې خدای راته ویلي دي چې زه نه بخم. زنا درته بخم کو غواړم، شراب درته بخم کو غواړم، جواری درته بخم کو غواړم، ګیره خریل درته بخم کو غواړم، سګرټ نسوار درته بخم کو غواړم، دروغ کې دی ویلي کو غواړم بخم درته، خو یوه ګناه درته نه بخم. ګناه څه ده؟ هغې ته شرک وایي. خدای وایي زه شرک نه بخم. قطعی فیصله ده. خدای وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. او یو ځای کې ومن یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. که چا شرک وکړو نو ډېر لوی ګمراهي وکړه، او که چا شرک وکړو نو یو ډېر دروغ یې په خدای وتړل. نو خدای وایي زه یې نه بخم. نو دا شرک وایي څه ته او ولې خدای نه بخي؟ راز پکې څه دی؟ زنا درته بخي، شراب درته بخي، جواری درته بخي، او شرک درته نه بخي. دې شرک کې څه چل دی؟ او شرک وایي څه ته؟ زده کول یې ضروري دي که نه دي؟ چې خدای وایي زه یې نه بخم. قیامت پر ورځ دا نشي ویلی چې زه نه وم خبر. شرک دې ته وایي وروڼو، خدای پاک دې ته ما او تاسو وساتي چې خدای پاک سره د خدای په ذات کې یا خدای پاک سره د خدای په ښکلي خاصو صفتونو کې یا خدای پاک سره د خدای په کارونو کې یو بل مخلوق شریک، که پیغمبر دې شریک که، که ملائکه دې شریک کړه، که یو ولی دې شریک که، که بادشاه دې شریک که، که لیډر دې شریک که، که ارباب صاحب دې شریک که، که ملک صاحب، دې ته شرک وای. منګه چا پیدا کړیو؟ دا سترګې چا را کړی او دا غوږونه چا را کړی او دا باران او سیلې څوک راولی او دا ځمکه او اسمان د چا دی؟ زمونږ د زړه د رګونو نه څوک خبر دی؟ زمونږ په سر هر وخت حاضر و ناظر څوک دی؟ زمونږ غایبانه آواز چې چاته کوو هغه څوک اوري؟ صرف الله. که دا چا ووایي ماله سترګې فلانکي را کړي دی، زما زړه نه پیر بابا خبر دی، زما خیر و شر د علي صاحب په لاس کې دی، زه به هغه ته آواز کړم. زما مریض به شیخ عبدالقادر جیلاني ښه کوي د ګوډ پیر، زور دی ډېر دی پهلوان او د بغداد شاهي میرانه. نو دې ته شرک وایي وروڼو. بنده استانه نه دی خبر، د بنده په لاس کې ستا خیر و شر نشته ما فوق الاسباب. ستا آواز نه اوري، نه تا پیژني، نه تا نه خبر دی. ته وایې یا علي مدد یا زناوره. علي صاحب خو انسان و، مبارک سړی و، زمونږ د سر ګل دی، خو ستا خیر و شر خو د هغه په لاس کې نه دی. یو انسان چې خپل مرګ په خپل لاس کې نه لري، هغه تا جمدې پاتې کولی شي؟ علي صاحب ته جماعت کې سړی ولاړو، 15 منټه مخکې ورته پته نه لګي چې ما ته څوک ولاړ دی. چې جماعت ته ورننوتېده پس په چړۍ پې غذار وکړ او شهید شو. که هغه ته پته وي نو مرګ له څوک ورځي؟ او که هغه ته پته وي نیولې به وي، سړی به یې نیولو. نو چې یو سړی د بل د لاسه مري نو هغه تاله جم در کولی شي؟ حضرت حسین نه قربان شم، زمونږ سردار دی، کربلا په میدان کې پروت دی، ظالمانو ته سر پرې که. چې خپل زوی نشي خلاصولی نو تا خلاصولی شي؟ نو پودړه خوله د نسوارو ډکه او ته وایې یا علي مدد یا وایي یا ګوډ پیره بابا راورسې. هغه شیخ تا نه خبر دی؟ شیخ عبدالقادر جیلانی تا نه خبر دی؟ نه. ستا آواز اوري؟ نه. ستا خیر و شر د هغه په لاس کې دی؟ نه. تاله زوی هغه در کړی؟ نه. ښکلی سړی دی، مبارک دی، ولی دی او د لوی عزتونو د درجو خاوند دی، خو خدای خو نه دی که نه؟ نه د خیر و شر مالک دی. دا بې لیکلي یا دستګیر راورسېږي یا شیخ عبدالقادر پنجاب ته چې لاړ شی دا خره ډېر دی، هر مانځه نه پس به 11 کره ته وایي
یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر سراکه د خدای د پاره، یا مردارا اوس دې منځ کو خدای ته دې سجده وکړه او خدای ته دې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای ستا به عبادت کو او تانه به امداد غواړو. دا څه په بلا سر شوې؟ یا د ګوډ پیره راورسېږي یا خورو ګوډ پیره څه شي؟ نو دا به د چا نه خیر نه زامن څوک چاله ورکولی شي. ابراهیم علیه السلام زمونږ د ښکلي پیغمبر نه پس د ټولو پیغمبرانو سردار دی. خدای ته یې لاسونه اوچت کړل. قال رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. خدای ما له یو ښکلې ګلالۍ خندنې زوی راکړي. خدای وی ما وله زوی ورکړه. او زکریا علیه السلام زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن من دعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. خدایا زوی راکړي. یو سړی قمقل تل پیر بابا له تل ٹھیک شو پیر بابا له تلو چغې ورته یا پیر بابا زوی راکړي یا پیر بابا زوی راکړي یا پیر بابا زوی راکړي. چا ورته وی وروره د واده دې څومره موده وشوه؟ نا ورته وی که ما واده کړی وي زه به دله راغلی وی ټیزن دا غوسته چې زما د خېټې نه زما جوړې زوی پیدا کړي. نه زوی خیر و شر. ډېر جاهلان دي پیران. یا رسول الله هلکه دا څه اواز که یا رسول الله د محبت په شکل کې وی لکه ناطفانان چې وی او معشوقه یادوي خو ټیک ده. او که خیر و شر د هغه نه غواړي پیغمبران دا کار نه کوي. نه د دې دپاره نه ستا اواز اوري نه د خیر و شر. هغه د خپل ځان مالک نه دی. قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفع. خیر او شر زما په لاس کې نه. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. که ما ته د غیب علم وي ما ته به تکلیف نه وي. پیغمبر ته آواز کن، پیغمبر نه شر و خیر غوستل، پیغمبر نه زوی غوستل او چغې وال دا د زناورو کار دی. دې ته شرک وای. نو خدای پاک هم د شرک نه محفوظ. ډېر پیران به خلقو ته دا وایي دا چغه وه. نو هغه پیر په پیغمبر کې مقصد دی. مقصد یې ځان کې چې څه خیر و شر نو ما ته آواز کوه زه به خلاصوم. یا ټیزه نه. خدای په دربار کې څوک نشي خلاصولی بغیر د خدای د حکم نه. من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه. د خدای دربار کې سفارش هغه جبري نه دی. هغه څوک به کوي چې خدای ورته ووایي او هغه چاله به کوي چې ورته خدای وی دله وکړي. نو نور څوک سفارش کولی شي بغیر د حکم د خدای نه. نه هر چاله سفارش کیدی شي. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیة مشفقون. هغه څوک به سفارش کوي چې خدای ورته وی ته وکړه او هغه چا دپاره به کوي چې خدای ورته وی دله وکړه. خلاصه یې خدای د ده یو اکرام وکړي. نو دې ته شرک وایي رونو. نه به پیغمبر عالم غیب ګڼئ، نه به پیغمبر په سر ولاړ ګڼئ، نه به پیر بابا عالم غیب ګڼئ، نه به په خپل سر ولاړ ګڼئ، نه به خیر و شر هغه ته منسوب. دا قبایلو دا خلق بهادر دي وهم پرست او شرک پکې ډېر. اوس د تبلیغ د برکته رڼا ته راله. یقینا ډېر سخت جاهلو. د لوی اختر پر ورځ به یې ټرک ونیو او زه پیر بابا له. ولې ځې هلکه؟ ټیک ته زیارت ښکلې خبره ده خو د مور پلار زیارت له تلې مونځ دې کړی دی. دا دلته د 11مې خیرات کوم. 11مه څه شی دی؟ دا د لوی ځوان خیرات کوم. دا په صدر کې دي. د پنجاب خلک ډېر بېکاره دي. قبر ته به ناست دي دوبۍ. پرون بله ما ته یو عالم بیان کو شمالي وزیرستان کې زه راغلم. تبلیغ لاړم په سند کې یو کلی محمود آبادي نوم واخیست. قبر ته ناست لوی بمبړ
خلق دې دعا غواړي صاحب دعا راته او څنګه زه خو هندو له خلق ځي قبر ته دا مردار خواره ناست دي او په هغه کې قبر به جوړ کړي او په هغه ست په شکرانه اچم چې پیسې دې قبر ته وغورځولې هغه دې بس کړي چاله ورکوم لاس کې او کندې ته دې وغورځولې قبر خاوند دی علي دا خو کمالي عبادت داغه پنوم کې خو شرک دی او که ثواب ورته بخي ټیک ته ثواب رسی خو چاله ورکوي ورو دا ستا په قبر مغورځوا دا دی پیرانو دا حیلې شروع کړي مردار نو حضور مبارک نه به عالم غیب ګڼي نه به خیر و شر داغه په لاس کې ګڼي نه به یو دې ته شرک وای من یدبر الامر څوک دی اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله دا تکلیف در نسوک لرکای دا آواز کو ستا د مصیبت وخت کې ستا آواز وکوري دا د خدای ذات ته شرک به ډنګا ډول نه په عقیده کې نو دې ته شرک وای نه به غایبانه چاته آواز کوي نه به عالم غیب ګڼي نه به خیر و شر بل چاته منسوبه وای نه به زامن د بل چا نه غواړي هر څه خدای پاک وای واستعینوا بالصبر والصلاة منځ کوه او د خدای نه امداد غواړه او اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله او موږ هر مانځ کې و ایاک نعبد و ایاک نستعین خدای خاص تا عبادت کوم موږ او خاص تا نه امداد غواړو نو دا خاص مطلب خدا دی چې د بل چانه نه یو خو د دنیا نظامی لکه سړی یو هلک ته وایي د اوبه راوړه یو دارو راوړه او یو د دې نظام نه بالاتر غایبانه دا به د چانه نه کې نو اوس پوه شئ زما په خبرو دې ته شرک وای دا شرک ولې خدای نه بخي زنا بخي جواری درته بخي شراب دسکلی بخي درته شرک ولې نه بخي شرک د خدای د غیرت خبره او خدای به اندازې غیرت دی غیرت پیژنه تاسو پښتانه مسلمانانو شکر دی الحمدلله او د شرک نه خدای سات د سړی شیزینه خزه د وزیرستان کې خزه ته شیزینه د سړی خزه نه چینک مات شو خزه نه پیاله وګرځید خزه نه انګلی چې به وخت شو خزه ماشومان نانګلی شو خزه مولا او طالب لزیات ډوډۍ ورکړه په چړ کې د جمعې په شپې خیرات وکړه نو خاوند ورته هر څه معاف کوي وی خیر دی هو که دا ښځه د کلي د امام سره د شپې سملي په بړستن کې نو غیرتي خاوند دا برداشت کوي که پیر صاحب سره دی سملي دا برداشت کوي دا ولې نه برداشت کوي که ښځه ورته وایي د بادام ګل پلاره ټوله شپه تا سره ملاست یم نو یو پنځه منټه د استاد سره سملاستم ستا استاد دی زما استاد اب ورته وایي د ټتې لور ډوډۍ به دې والا وروړې وه جامې به دې والا جوړې کړې وې لاس به دې اوچت کړی په یو شي د خدای په نوم ورکړی به دې و دغه خبره خو صرف زما ستا په منځ کې ده زه انګریز نه یادوم هغه ډېر بې غیرته قوم دی هندو نه یادوم سیک نه یادوم سیکانو کې یوه ښځه څلور وروڼه استعمالوي وی د دې مثال خو د غوا دی پلار او زامن شریکي په غوا کې د انګریزانو کې نکاح ختم شوی داسې رسمي نکاح وکړي سویزرلینډ ته لاړ شه نکاح نشته فرانس کې یوه ښځه درې او څلور خاوندان کوي برطانیه کې هلک ښځه کوي امریکا کې څاروو سره نکاح تړي چیرلی سره غوا سره نو زه مسلمان پښتون غیرتي اتم او دا نور ټیزمارم نه یادوم دا د لیډرانو پسې چې روان دي نو غیرت دې ته وایي چې سړی ښځې ته به یې وایي نه هر څه معاف کوي خو دا خبره نه معاف کوي په دې وجني وی دا خو زما ستا په منځ کې ده که پلار سره سملاسته د خاوند ورور سره د خاوند سملاسته پیر صاحب سره سملاسته شیعګانو کې دا نشته شیعګان ډومبی شپه پیر صاحب له بوځي خپله ښځه په خپل دواړو لاسونو چې دا بختوره شي دی پاړه چنار کې دا دي دوه ډلې دي د شیعګانو
د چرګ د غیرت مثال دی د چرګ پیژنې کور کې چې چرګ یو بار چرګ راشي دی پریدي کور منډه کی ورپسې چې څو پورې د کوسې نه زغلولي دي دا چرګ ولې د سره سیاسي جګړه سه او که د کرسۍ اختلاف ده او که د زنده‌باد نه چرګ کې غیرت دی چې زما د چرګو لرانه شي زما ښځینې ته په بد نظرونو ګوري هر زناور کې غیرت شته بغیر د خنزیر نه خنزیران ما لیدلي زه افریقې ته تلم دا پراتی دا نارینه او ښځې د تبلیغ والو خبره یو بل سره تطبیق کوي رسم افغاني ادا کوي تقاضا پوره کوي نر په ښځه نه خفه کېږي ښځه په نر او د ټولو نه زیات غیرتي په زناورو کې ما بیز لیدلی دی هغه بیز وجني که د هغه ښځینې ته رانږدې شو خنزیر څه وخوري انګریزان مردان نو دا د غیرت نو خدای په بنده ته وایي چې دا د بندګۍ خبره صرف زما او ستا په منځ کې ده زه د معبود یم ته مې عبد یې ته مې بندې زه د مولا یم دا خبره د بندګۍ د سوال د غایبانه آواز اورېدل ستا خیر و شر مالک دا زما او ستا په منځ کې د بل چا سره نه دی که د بل چا سره وکړو نو ګورې دا زما د غیرت نه خلاف ته د خدای نه زیات غیرتي څوک نشته یو ځل یو صحابي زموږ ښکلي پیغمبر ته وایي قربان که ما خپلې ښځینې سره سړي ولیده نو زه به یې وجنم که نه وی نه بغیر د ګوانو وی صاحب زه به چې ګوانو پسې ګرځم خو سړي به خپل کار کړي زه خو به د تورې نه کار غواړم چې بس سرمنده دواړه وباسم نو صحابه وی ډېر غیرتي دی نو حضور پاک وی تاسو ته د غیرت نه تعجب درځي ټیک ته غیرتي دی خو زه د ده نه زیات غیرتي او زما خدای زما نه زیات غیرتي دی خو خدای یو قانون مقرر کړی دی نو د خدای نه زیات غیرتي نشته نو خدای ځکه شرک نه بخي اوس په خبره پېښ نو شرک نه ځان ساتي خدای پاک دې تاسو وساتي نه به چغې وښه یا رسول الله نه به یا شیخ عبدالقادر وای نه به پیر بابا وای دا ما ورته وي دا یولسمه چې کوي دوی اگر که دی نومي چې د هغه په نوم یې کوم خو دا شرک دی د عبادت به بغیر د خدای د نوم نه بل چا نه کوي او که ثواب یې ورته بخي نو ثواب بېشکه رسي خو سوال دا دی چې دې شیخ عبدالقادر جیلاني په تا حق دی که د مور پلار در باندې حق دی خدای د مور پلار په باره کې وایي پنځلسمه پاره کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خدای پاک کوئی عبادت په زما کوي او مور پلار سره به احسان کوي دا ازل زما فیصله او احسان سره مرګ او جنت یاد کړي په جن به احسان کې د مرګ نه پس به احسان کې خیرات به کې لاس پوچته زیارت لبهځي د مور پلار دوستانو خپلوانانو سره به تعلق ساتي د مور پلار د خاطر د شیخ عبدالقادر جیلانی نه ویلي او نه د پیر نو دی ولی یادی شیخ عبدالقادر جیلانی مور پلار نه یادی د دې خدا مثال دی لکه یو لوی ښکلی مبارک سړی په باغ کې ناست دی او ورته مخې الواګانې او شیرینې او مټیانې پرتي او ایر کنډیشن او پکي او یخ شربتونه او ته منګې د شربت ډک کې پلار دې په سوراڼه د پلوسې په مقبره کې چغې وایي یا بچې یو ګیلاس اوبه راوړه او ته دا غټ جام او منګې یوسې هغې بزرګ له نو دا د بې وقفتیا ده که هوښیار هغه مزه وکړي دی هغه ته شربتونه پراته دي پلار پسې وکړه خوار ځکه پلار ځکه نه پلار دې ضروري دی پلار ځکه نه یادوي چې دی خو زما په شان ټانګي والا او زما په شان غریب و د ګیا بیا راوړو په سړک به ناسته او خرڅوله به نو دی به ماله څه راکړي زوی به زوی راکړي دی به لور راکړي دی به دو کړي راشه شیخ عبدالقادر جیلاني یاد کړه چې درکړي څه حال دا چې دا دروغ دي نه هغه درکولی شي نه تا نه خبر دی او نه دا د هغه په لاس کې دی او تا ته حکم د مور پلار د احسان دی دا یا او نو ثواب په مور پلار کې دی دا یاد لرئ چې کور ډوډۍ خورئ
وی خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسوي، نو خدای پاک یې ثواب رسوي. دا په شرک په عقیده کې مبتلا دی. نو پام کوئ، دا ړومبی مثال مې درته وښو. دویم مثال چې په قرآن شریف کې دی، د ایمان نه پسې کوم عبادت ضروري کړی دی، هغه مونځ دی. 100 کرته قرآن شریف کې دی. او چې خدای وایي نو یې مونځ ودروئ، یقیمون الصلاة، اقیموا الصلاة، مونځ ودروئ. مونځ کولم ضروري دی او مونځ ودرولم ضروري دی. مونځ څنګه ضروري دی؟ دا خو زموږ عقیده ده چې فرض ده. خو یو درې مثال یې درته ښیم چې زموږ فقهای کرام وایي، وی داسې وخت کې مونځ نه معاف کېږي چې سړی دشمنان اونې پورې وتړي او ټوپکې ورته ونیسي او سیولي، او دغه وخت کې مونځ قضا کېږي. دی به په هغه تړلي بدن هم مونځ کوي. اشاره یو مثال. دویم مثال، یو ښځه د لنګون درد دی پې او بچې شروع شوي دی، کله په لنګون کې ډېر وخت لګي، بچې لا نه دی شروع شوي.